وآتوا اليتامى أموالهم اور ورکی یتیمانو تددی مال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب اور میں تبدیل کوئی کمزوری مال د شمال په مقابله کې ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم اور میں خوري خپل مالونو د یتیمان مالونو سره ګډ کې انه كان حوبا كبيرا بشک د الله په نزدیک دا ډېر لوی ګناه ده. عزیزانو دا د سورۃ آل عمران آیت نمبر 2 دی، دویم نمبر آیت دی. دې آیت کې الله رب العزت د یتیم حقوق مخکې آیتونه را روان دي. الله رب العزت د یتیم ډېر حقوق بیانوي اور زما داسې خیال دی سوچ داسې دی زموږ معاشره شاهد د دې آیت باندې عمل کول والا 15% مسلمانان نشته. د یتیم مال خو هر سړی داسې بولي لکه د ځان مال، زه یتیم ساتم. دا هم یاد وساتئ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي د یتیم مال د جھلاکې یتیم خرچه هغه جھلا معامله ده. قرآن دا هم نه درته وایي، حدیث دا هم نه درته وایي چې پلیټونه جھلاکه هر څه جھلاکه، نه هغه مخکې آیاتونه را روان دي. الله رب العزت په هغه کې فرمایلی دي چې د یتیم مال او ډوډۍ او شان کستی سره ګډ خوري، د هغه په باره کې هم الله رب العزت سره درگذر والا معامله کوي. په هر حال الله رب العزت فرمایي وآتوا الیتامى اموالهم. یتیم صرف هغه دی چې بالغ شوی نه، چې بالغ شو هغه یتیم نه دی، هغه د یتیم د صفه سو وتی. آتوا الیتامى اموالهم مطلب دا نه دی چې یتیم ته مال په لاس کې ورکړه، د یتیم د مال حفاظت وکړه تر هغه وخت چې دی په دا مال پوسی په کاروبار سره خلاص شي. اسی بس یتیم ته مال په لاس ورکړي ځوانان الکوان ته نه وګوره. اور یو بل عذاب هم زما ستا په معاشره کې دي، کشنی یتیمان بچیان دي په دکانو په غټ کاروبارو کې اخته کړي دي، نه ورځ معلومه نه شپه معلومه نه د پښتني والا څوک ته بازار پټک ګرد یتیمانو مرکز جوړ دي، خلک سره کم استعمالي اور سره کم. قرآن څه فرمایي وآتوا الیتامى اموالهم. دا یتیم بچی چې تنخواه تعالی راوړي د دې تنخواه د یو روپۍ حساب ستا سره کیږي، دا ستا د کور خرچه نه ده، دا د یتیم ذاتی حق دی، دا د یتیم ذاتی مهنت دی. د دې باره کې به ستاسو پوښتنه کیږي که چیرې ته پر یتیم باندې خرچه دا هغه حساب جلا د یتیم د مال سره کوه، خپل د مال سره حساب ګډوډ مه کوه. ولا تبدلوا الخبيث بالطيب. د یتیم مال ستا په حق کې دا خبيث مال دی، ستا مال تا ته طیب دی، حلال دی. د یتیم مال ستا دپاره خبيث دی، الله تبدیلي مه کوه. اور د یتیم مال چې د څومره ولګوي د عمره به حساب وکړي. ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم. د یتیم مال د خپل مال سره ګډ کې خوري به نه، کې چیرې خوري د یتیم مال خپل مال سره ګډ چې څومره د یتیم حصہ د عمره حساب ورکړي اور چې څومره ستا حق دی هغه بس نه اخی. دا بنه کوي چې د یتیم مال د ذات ګډ کړي خپل جایدادونه پکې جوړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر شایسته احادیثونه ارشادات فرمایي. نبی علیہ السلام یو ورځ راوتی عیدګاه روان، یو کښنی ولاړ دی ژاړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوښتنه وکړه چې ولې ژاړي؟ اکښنیو ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک خپل بچان روان کړي دي، پلارانو سره خپل بچان روان دي عیدګاه له. د نبی علیہ السلام په زمانه کې عیدګاه په غټ ګروندو کې کېدله، په غټ اجتماع میدانو کې کېدله. وایي زما پلار نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر لاس ونیو، کور ته راوستي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ته فرمایل عائشہ کې شایسته کپڑا ست په داکښنی واغوندا، هغه شایسته کپڑا په داکښنی واغ راځه زستا پلار یم. د یتیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خیال وساتي، د پلار رقم وسیله ورکړه اور ادګاله یتیم روان کو زستا پلار یم. یتیم بباری کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر سخت روایتونه او ډېر شایسته روایتونه ستا. نبی علیہ السلام فرمایي په جنت کې عظما سره یو ځای. نبی علیہ السلام فرمایي یو حدیث کې چې د یتیم پر سر لاس تیر کې څونه بهشتان لاندې راځي، د هر بهشته په مقابله کې 10 نیکیانې الله رب العزت ورکوي. زما اوس دا په معاشره کې سلیله طبقه نن د یتیم ده، شکنځل د یتیم هېڅوک پوښتنې والا نشته. مخکې آیات روان دي، زه پر هغه باندې اوس خبرونه کوم، هغه به انشاءالله هلته وکړو چې د یتیمانو انجونو سره موږ کوو. یقین وساته اسلام په شرمیږي د پښتنو پر رواج باندې، اسلام په شرمیږي د مسلمانانو، د قرآن آیاتونه په شرمیږي د پښتنو پر رواج باندې. نن د رواج کې په بدی کې ورکی یتیم انجلي ورکی، کې پر دوی مادور کې یتیم انجلي ورکی، کې په شل 50 لکه خرڅي د یتیم انجلي خرڅي. دا ان شاء الله مخ روان دی هغه پر هغه انه کان حوبا کبیرا. دا ډېر لوی ګناه ده، لہذا یتیم مال حفاظت دا عبادت دی، د یتیم کفالت دا عبادت دی. نبی علیہ السلام د یتیم کفالت کی خپل د ځان او د جهنم په مابینځ کې پل پیدا کی، پل پیدا کی چې بیا جهنم له ورونه رسیږي. لہذا یتیم کفالت د یتیم د مال حفاظت اور یتیم پر سم لار پیښول دا ډېر لوی عبادت دی. په یتیم باندې د قرآن او د حدیث علم حاصلول
دا هم ډېر لوی عبادت دی. الحمدلله زموږ مدارس د یتیمانو د صدقې وي، هغه راځي دلته د قرآن حدیث مفت تعلیم حاصلوي او خپل مور پلار دپاره صدقه جاریه. الله تعالی د عمل کولو توفیق رانصیب کړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام